ګرانو کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره مرستې او تعاون کوي. زما خوا کې دا بوډۍ ابۍ څلور نوسي ورته معذوره، درې لوریانې ورته معذوره. یو داسې سټوري ده چې د دوی کور ته زه بار بار تلم. بیا دی یو زوی دی چې هله چې ما هغه رشکه جوړه کړې وه، الحمدلله په هغه رشکه باندې دی اوس ټکه پکه کوي، خواري مزدوري کوي. خو کور کې ورته اووه کسه معذوره دي. د ده نه ښځه تلې ده، په هغې کې ډېرې جرګې وشولې، خو بس اوس یې په دې اعتماد نشته. او اوس سړی بلکل ټیک ټاک دی، نعتونه هم وایي او ښه ټیک ټاک دی، ترجمې لمزي. نو اوس خو به دله واده هم کوو، نو خو په واده کې را سره څوک تعاون کوي او د جهیز یا جامې کپړې دا درته څوک دغه کوي. انشاءالله چې زه به وردله زنانه وګورم، ځکه چې موږ له کومه زنانه راځي نه زه غریب له نه ورکوم چې بیا کړېږي، چونکې د کور شته دی خو هغه کور به د نه په هغه جهیز کې اخلي. نو د هغه جهیز دپاره موږ د 4 لک روپو مخکې ویډیو کړې وه. دا د زکات میاشت او دا خلک انتخایي حقدار دي، د دوی ما هر څه لیدلي دي. نو خو څوک هم د دوی سره دا امداد وکړي نو غورې دا به ډېره غټه ګټه وکړي. ابې څو کسر ته معذوره دي؟ درې ته معذوره دي، دونه د بچي دي نو پنځه کسان معذوره دي. پنځه کسه معذوره دي. 15 کسان معذوره دي. کور والا سره څه خبره وشوه؟ کور والا څخه بس سقر مې یاره چې خلک ورته وایي نو بس یاره سړی کوپر ته وړي راکوي یې نه وی نه راکوي. کنې په کار دی چې زما دې بچو له ورکړی وه، ما له نه ورکړی چې دې معذورو له یې ورکړې وه. خیر دی دې ګلالې او دا مې لور دی، په کار دی چې دې له یې ورکړی وه، په دې یې رحم کړی وه. بس والله سو یم نو بس نه به یادېږي ورته نو سو یم نو قسم دې داسې مور خو نشته چې دا معذوره بچي دې پاتې وه، هغه هلته ژوند تېروي. دا ګران کار دی والله قسم دی. حتی اوس ډېرې ویډیوګانې مې وکړه چې هغه له پیسې او دې چاره د پیسې رونه لېږلي نو بس رشقه خو راله تا ټیک له بالکل خوراک مراک در رسي او ستا د طرف نه خو خوراک مراک را رسي کپړې پیزار هم بالکل را رسي مخامخ چې دا خلک ګوري کنه چې پر ویډیو کې ستا نمبر وي. بالکل بالکل بس که دا مونږ سره دا کتونکو کوي دا مور مې وایو چې لکه ته مونږ سره د امداد وکړه چې دا کور خلاص شي. لکه دا 4 لک روپۍ دی غواړي، 40,000 او 4 لک روپۍ دا دی غواړي. نو زه خو دغه کولی شم چې خوراک ګوره دا دی دام نن سبا د 3,000 نه زیات دی. بالکل زیات دی، بالکل په 500 روپۍ کیلو غوړي دی. بالکل 500 روپۍ به ګورې ابې او دا د وړو بوره ده کنه. نو زه خو ابې دغه کولی شم کنه، زما طرفه خو خوراک نه پاتې رانه. بالکل اوس د کتونکو خبره ده بس که چا مونږ سره امداد وکړو ورته نه ښکاري چې چا مونږ سره امداد وکړو الله به وله ورکړي دا دی بدلې. لکه الله رحیم او کریم ذات ته مالک ته هغه هر څه کولی شي. هغه وایي که ما دا کافرانو ته نه دی دا دنیا به ما د سرو کړې وه، خو پرس که دا مسلمانان به په بل اړخ روان شي، یعنې دا دنیا به ما دي ته سرو کړې وه، خو دا مسلمانان به په بل اړخ روان شي. اوس څه ټکه پکه مزدوري کوي، اوس شکر دی او خره ګزاره کېږي او هغه هم بیماره شوې ده. بس الله دې پرې رحم وکړي. نو د چا به استری کوله، د چا به جامې وینځلې، همراته راتلې میاشت بس الله دې رحم وکړي. نو بس مونږ به څه ووایو والله قسم دی. ته وایې بیا چې څوک راته 4 لک روپۍ راولېږي چې د هغې نه خلاص شو. بالکل والله هم نه کړی نو کور به ورته نه نیسي. نو بس لازما به راباندې دغه کمره نوارئ نو ځکه چې هغې خو زور چلی زورور خو الله دی، خو لکه زور نه د هغوی جهیز حق دی او د هغې خو حق دی منم دی، خو لکه بیا هم لکه زور چلی که نه جرګه شوې ده که نه ګینې بچي خو تا سره دي، بچي ما سره ده. بالکل بس یوه لور مې هغې سره ده، هغه به ترې غواړم ورته مې ویلي چې دا به راله راکوې ځکه چې دا خو زما لور ده که نه، زما حق دی، زما کېږي څنګه د هغې لور ده وایي غېشته دغه شان دی. د 7 کاله پورې هغې سره وایي بس 7 کاله پورې به هغې سره وي نه که نه چې زه وایم چې اخو د صحیح منم دی چې کله دا د پیو نه د خوراک نه دغه شوه بس دا خو زما په حق کې شوه که نه، بس بقایه خو د هغې سینه نه خوري که نه او بس بیا خو خوراک ونه زه ورکولی شم. ګوره زه د اور ورځو پی لرم، الله پی انسانو د اور ورځو ما د مور پی نه دي خوړلی
د مور پیمانې ما تش نیم کول خوړلی یم ما دا خور راکړه اوس خو دغه خبرې پرېږده خو کتونکي ګوري که نه لکه تاسو ته وایي چې 4 لکه روپۍ ولا خلاصې کړو بالکل چې دې پیسې راکړي بالکل ته واده وکړې بله انشاءالله بس واده مې بس هسې نه چې ښځه د دغه شان قسم درته خورم او په قچرو کې درته سټامونه د خپو ګوتې م درته لګوم او د لاس هم چې بقایه به زما نه هېڅ هم نه کېږي زه د الله په لار کې روان شوی یم بقایه درته هر رنګه تسلي درته کوم خو چې ښځه مې راشي دې وړو وړو ماشومان له روټۍ دا نشي ورکولی ځکه زما هغه خور خدمت کوي او دا نشي دا په خپله کمزورې ده زه دې ته والله سوځم زما هغه یوه لور ده قسم په خدای که دې ولي دا خو تا لیدلی په دغه کې چې په کټ کې پرته یو هغې له دا روټۍ هم نشي ورکولی نو زه وایم چې یو وسیلې پیدا شي سبا ولا روټۍ ورکوي زه به ورته غږ هم نه کوم ښځه به خوشحاله ساتي داسې به خوشحاله ساتم چې انشاءالله قسم په خدای که په جون کې رانه خفه شي که ما نه دا ښځه هم تر اوسه پورې خفه شوي نو زه به کافر مې د خدای د دنیا نه تېر کړي چې دی به وي زه مور کره ځم په ماښام تر منځه به مې سول دا بوډۍ مې خفه کړی او هغه مې نه ده خفه کړی خو به بیا پکې ستا ذهن کار بس ذهن مې کار پرېښود بس اوس دا د الله د اړخه دي زه خو هېڅ هم دې کې نه شم ویلی زه به لږ یو نعت هم ووایم چې دا خلک وویني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده د توابونو زیدې د ثوابونو زیدې تل پې رحمت ورېږي د رحمتونو زیدې د توابونو زیدې د ثوابونو زیدې تل پې رحمت ورېږي د رحمتونو زیدې تورې غلا په ګوره څومره کعبه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده چې مدینې ته لاړ شي هغه باغچې ته لاړ شي درود سلام پې وایه چې شنې روضې ته لاړ شي چې مدینې ته لاړ شي هغه باغچې ته لاړ شي درود سلام پې وایه چې شنې روضې ته لاړ شي ښکلې جومات د نبي شنه یې جنګله ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده هسو خوابان دې پکې په دین قربان دې پکې د احد خواله لاړ شه ډېر شهیدان دې پکې اصحابان دې پکې په دین قربان دې پکې د احد خواله لاړ شه ډېر شهیدان دې پکې د احد لمن کې اره زره ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ای تو بګاره لاړ شه زر د نوښاره لاړ شه نور پې د رب ورېږي تر هاره لاړ شه ای تو بګاره لاړ شه زر د نوښاره لاړ شه نور پې د رب ورېږي تر هغه هاره لاړ شه وایه په مینا مینا د ترانه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده مدینه ښکلې ده ماتې قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده السلام علیکم خادم حسین خادم حسین موبایل نمبر دې ورته ووایه که 0314 9771 748 0314 9771 748 په خپل هم ښه کار کوو بل هم خو ته رابلو یو مونږ وایو چې په نیکه لار روان شي وجود د دې 4 لکو نه خلاص شو او واده وکړم والله بس دا مې په زړه ارمان دی او یو مې د نبي علیه السلام عمره پړه باندې ارمان دی چې هغې لاړ شم او دا نه تلته خوا کې هغه ته ووایم یاره دا مې ډېر سخت په زړه باندې ارمان دی او خپل 15 واړه مخ ته مونځ او 10 جمع سره پابندۍ سره کار راننوارېږي 1 کروڑ روپۍ هغه ټیم کې نه ګټم مور ته مې ویلي خو مانځلی ځم
1 کروڑ روپۍ نه ګټم او بالکل والله دا خو مې ارمان دی په زړه باندې چې مور هم ځان سره بوځم بالکل والله چې په اوږه بیا ګرځم قسم دی په الله یقین وکړه بس خو بس دا مې په زړه باندې ډېر سخت ارمان دی بس الله دې وکړي نو الله رحیم او کریم ذات دی اوس خو وړم نو غوړیم نو لکه ما راوړل خو ما به لږ لږ راوړل ځکه زمونږ او کار ما به 1.5 کیلو ګوتې راغشته په 2.5 شل کم لس کم په 2.5 بیا راکوله 1.5 کیلو ګوتې نه د غوړو هغه ما د مور یاد کې غوړي راوړل نشته چې به مې راوړل نه به وه نو بس څه به کې لږ لږ هر څه به مې راوړل خو دې له مې پارټ ټایم را رسول دې به رانه 200 روپۍ اخېستې روز ما به 200 روپۍ روز هم ورکوله ما وې چې دا خوشحالي چې دا خوشحالي زه خوشحاله یم چې دا خپې بیا زه خپې یم بس اوس پس د دې نه بس والله چې دا زه خوشحاله یم بس زه خوشحاله یم چې دا خپې زه چې مانځل هم ځم د دې نه تپوس کوم ګنې الله وایي ګورې مانځه کې به چا نه تپوس نه کوې او زه بوډۍ ته وایم ګوره زه مانځلې لاړم څه اجازت دی دا ماته وایي بس صحیح ده ځه دا مې در په در دا مې وخل یم ده بس الله دې راته معافي وکړي هر څه مې کړي خور مې ځغلولې ده وخلې مې هم ده الله دې راته دماغ مې کار نه کوو چنچي مې وخلې ده ما ته کړې مې له تاره لې سمه کړه ټاپ مې ولې دغه کړې ټینکې اوس هم دا ثبوت پروت دی کږه دی چیته دی دا مې ټوله ماته کړې دماغ مې کار نه کوو که نه چې دماغ د چا کار نه کوي نو هغه خو خامخا دغه شانتې دغه کوي نه هغه ټیم کې په ښځه هم ګزار کوو په ښځه مې ګزار نه دی کړی یاره بس ښځه باندې مې ګزار په ښځه بس هسې زما ډېره زیاته خوښه به یو بې انتخایي دا مال الله را کړی ګوره الله چې یو شی درکړي هغې سره زما ډېره زیاته بې انتخایي منې مینه یو چې هغه مال الله را کړی وه ډېره زیاته بې انتخایي مینه مې ورسره خاوله مې واده نه چې سامان ماته کړی او هغه مات شو هغه ورپسې شو دا سینګار مېز دا هغې مات کړی دی سینګار مېز دا شوکیس نه پوهېدم که نه په ځان باندې که پوهېدم نو ښه به وه که نه بس الله دې رحم وکړي نو ګرانو کتونکو دغه پروګرام د سره شیر کې دا نیچرلی خبرې دي ښه دې کې هغه زما پر پروګرام کې به الحمدلله چې څه پریکټیکلی وي ایډیټینګ به پکې نه وي صفا خبرې خپل هم کوو او د بل هم اورو خلکو ته وي اوس ګرانو کتونکو خو چا سوګدي سره ښه کوی که نه 4 لکه روپۍ نه دا دې ډېر ټینشن دی او چې دا کور یې خپل شو نو په سبا به مې وله واده کړی وي انشاءالله اوس دا روجه را روانه ده نو د خوراک هم ورته ضرورت دی په دې کور کې 5 مازوره دي ښه 2 د بچي دي او 3 د دې لوریانې دي یوه خور خدمت کوي خو دې وخت کې شیبره ده او پرته ده الله پاک دې هغې له صحت ورکړي ځکه چې دې رور له دې مور له دې مازورو له ډېر زیات دغه ورکړه مورې دا مې دړیزه ټینګې غوړي درکړه او دغه مې د وړو بوره یې درکړه ښه او د چا طرفه چې راغلي ته دواګانې کړه ګرانو کتونکو ضرور ورسره مدد وکړئ پیسو خو بس خپلو کتونکو ته وایم نو 4 لک روپو خبره ده چې هم راولېږلې دې دپاره دا زما 3مه وي 4مه ویډیو ده ښه نو دا د سره شیر کې د ثواب په نیت باندې دې مور دا دوا واخلې د دغه کس دا دوا معذوره دي کمزوري دي هغې به د دوا کې چا چې معذورو سره امداد وکړو الله به ولې جنت فردوس ورکړي ته حساب کوه نو لنډ سوچ دغه دی زما خپله واړه واړه بچي دي په ما پاس اسمان دی خلک وایي داسې واغسې دا خو زما ګلونه دي دا معذورو ډېر خیال ساته ډېر زیات زه خو والله چې ځان مې ورته پرته ځمکه کړې مې په ما وړی زه پولې یم هغه هر چا ته یوازې دې ته نه یو هر چا ته د دې معذورو د لاسه به خدای پاک بخي مو تاسو کوم قربانۍ ورکړې که نه دا بالکل د کور کې 5 معذورې 3 خویندې هغه دې روډ ته چې ګوري نیم نه پاتې کېږي جاړي دې روډ پسې ډېره خفئ ډېر زیات صبر مې وکړ بس نورانه صبر نه کېږي انسان صبر نشي کولی او شکر الحمدلله مال الله پاک دونه طاقت راکړی چې زه صبر کوم دا 3مه روژه ده چې الحمدلله الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د دوی سره مدد کوي تاسو را سره تعاون وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ